بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ټیمه چارسده کې نن زمونږ د یونین چې کوم دلته کې احتجاج وشو او دا احتجاج زمونږ د یونین د مشرانو او د ملازمینو کاره خبره ده چې دا زمونږ د ټیمه د تنخواګانو او د پنشنیانو چې دا څو میاشتې راسې پنشن نه دی اغوستی، تنخوا والا تنخوا نه ده اغوستې او د ټیمه دا حالات دي. نو موږ د خپل صوبایي حکومت نه دا فرزور مطالبه کوو چې یاره زمونږ ټیمه طرف ته توجه وکړي او زمونږ ټیمه له خصوصي ګرانټ راکړي، ځکه چې دا زمونږ د حکومت ذمواری دي چې دا زمونږ ذمواری نه پوره کوي. نو په دې باندې زمونږ حکومت پړه دی، بیا د دا حکومت پرېږدي، بیا د داسې خلکو ته حواله کړي چې هغوی بیا دا حکومت چلولی شي او د حکومت په چلولو باندې پوهیږي. ځکه دا دې خوا ملازمین به خواران څه کوي، د هرې محکمې دا حالات دي. که موږ وګورو زموږ د ایجوکیشن دغه حالات دي، زموږ د صحت د محکمو دا حالات دي، زموږ د نورو محکمو هم دغه شانته ملازمین او یونیورسټو کې دغه لګي خرڅی خلک لګیا دي، جایدادونه خرڅی. نو دا خو دا حل نه دی که نه، حل خو دا دی چې دوی د کینې دا مشران سیکرټریان او دا کومې چې کرپشن دي دا څیزونه دې ختم کړي او زر تر زره د ملازمینو د محکمو غم وکړي او خصوصا زموږ د چارسدې چې کومه ټیمه ده او د هغې حالات داسې حالت طرف ته روان دي. ځکه دلته د صفایانو مسلې دي، دلته کې مطلب دا چې روډونه مسلې دي، دلته کې د لارو مسلې دي، ډېر زیاتې کندې دي، روډونه خراب دي، لارې خراب دي، د سوی ګیس مسلې دي. سوی ګیس والا مطلب دی چې لارې خرابې کړي دي، هغه هم لکه مطلب دی چې لږ دا څو میاشتې پس پې کار مطلب دی شروع شو، هغه هم ځای په ځای باندې کله کار کېږي او کله نه کېږي، ځینو ځایونو کې کېږي او ځینو ځایونو کې نه کېږي. نو موږ زر تر زره د دې فورم نه دا خبره دغه کوو چې دا مسلې دې حل کړی شي، ورنه که حل نه شي نو بیا به چې مشران څه فیصلې کوي هغه به انشاءالله مخکې فالو کوو انشاءالله.